بولې سبانو هغه وی ازادي د مساوات او ترقی د اس نه پکې ازادي شته او نه پکې مساوات او نه پکې ترقی ازادي پکې ولې نشته په فرانس کې زنانو ته اجازه نشته چې دا برقه په سر کې ولو کې د فرانس په فرانسوي وي مسلمان خزه ویغه اجازه نو څنګه ازادي ده ولې سبانو دا صرف شاعر دی دا درې خبرې دي د ایمان درجه ورته لري ازادي د مساوات او ترقی زمونږ خلک په خو ماخته کړي دي بس ازادي نشته ازادي نشته ته د یورپ د ژوند نه تاسو کوي یورپ د معاشره نه تاسو کوي ته ازادي شته د سره د ته مساوات شته د سره مساوات نشته ته ورشه الته پکار د مساوات بل وی چې د ایلن ماکس دا دولت ټول یورپ والا سره وي دا وطن والا سره وي نن په ټولو کې چې غټ مالدار خلک دي دوی دي اول نمبر ایلن ماکس دویم نمبر پکې دغه سنو مې دي نه اوس دغه کنه بیل ګیټ دویم نمبر هغه دی دا ټول دغه خلک مالدار دي نو دا څنګه مساوات شو مساوات خدا پکار و چې څنګه چې زمنګ د خیر القرون د معاشره مساوات دي ته چې عمر رضی الله تعالی پاسې دو خطبه ته مخکینه ورته وای چې څنګه امیر المؤمنین تا 2 صدر اغسطی دی موږ له یو راکړه دي ته مساوات وي چې امیر المؤمنین دی او ورته ورس زوی ته وای چې جواب ورکا جرا پاسې دو عبد الله ورته ویل چې دا یو صدر زما دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولول قد خاوند ورته ویل چې دا یو صدر د لپاره نه کېدو مساوات بدسي وي مساوات موږ پیش کړی دنیا ته د یو صرف ناری ډېرې ښایسته ورکوي څه کوي ناری ښایسته وښي چې دا مساوات دی ازادي ده او مساوات دی او ترقي ده نه پکې مساوات شته او نه پکې ازادي شته او نه پکې ترقي دوی چې دا کم قوانین جوړ کړي دي دا د دوی دپاره فایدهمند دي خو د چا دپاره کم چې خلاف فطرت کارونه کوي کم چې فطري انسان وي هغې دپاره دا څه نه دي د یورپ قوانین موږ دپاره قابل د قبول نه دي مولوي صاحبانو دوی نن په فلسطین باندې حملې کوي ټول یورپ چا سره ولاړ دی د اسرائیل ته په دې مسلمانانو باندې غیر چاپیره ته خوراک سکاک د اوبو ته ورته نه پرېږدي او دا بمباریانې پکې کوي ول دا ظلم دوی ته نه ښکاري چې د فلسطین په مظلوم مسلمانانو باندې دوی ظلم کوي دوی وایي اقوام متحده چېرته ده هسې ګپ د اقوام متحده کې د چا پاور دی 200 ملکونه دي 190 ملکونه دي د 2 کسانو د 5 کسانو پاور دی ویټو استعمال کې بس نه منم نو دې ته به انصاف وي انصاف خو دې ته پکارو ازادي او مساوات خو دې ته پکارو چې په دې اقوام متحده کې د مسلمانانو نمائندګي قبول وي د هر یو مذهب سوي احترام پکې کېدلې هلته غرور د مذهب صرف د عیسایت څه کېږي پکې د عیسایت دپاره پکې کار کېږي نو نه په یورپ کې مساوات شته او نه پکې ازادي شته او نه پکې ترقي شته او نه پکې مولوي صاحبانو چې کوم قوانین جوړ کړي هغه د ټول د دوی د پیدې د پارېزان له جوړ کړي دي او د نورو مذاهبو پکې هېڅ فایده نشته نو مولوي صاحبانو دا زمونږ د الحاد اقسام بیان شو اول نمبر څه شو الحاد مطلق الحاد دویم نمبر لادریت والا دریم نمبر د ډیزم والا مولوي صاحبانو څلورم نمبر نفسیات علمي او پنځم نمبر نفسیاتي ملحدین د دوی نښې نښانې هم درته بیان شوې سبا به موږ وایو چې د الحاد درسونه ولې ضرور دي د دې په وضاحت کو او څلور الفاظ دي یو دین دی یو مسلک دی یو منهج دی یو مذهب دی او د دې تشریح به انشاءالله سبا بیانو او د مذهب تشریح به موږ د فلاسفو نه د کانټ نه به بیانو شوپنهار نه دا مشهور فلاسفه چې دي د دې تعریف به انشاءالله سبا د خیره بیانو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین